اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو په نننۍ ویډیو کې زه تاسو ته د بلډ پریشر د پاره او د های بلډ پریشر د پاره یو عمل خایمه. یو عالم دی، هغه یو کتاب لیکلی دی د دارالعلوم حقانیه په شیوخو باندې. د هغوی په حالاتو کې لیکلي، غالبا د ډاکټر سیر علي شاه صاحب په حالاتو کې لیکلي دي. هغوی فرمایل چې د بلډ پریشر د پاره چا چې بلډ پریشر وي او های بلډ پریشر د هغې دپاره علاج دا دی چې د کلمې طیبې ورد کوي او د درود شریف، ځکه چې په کلمه طیبه کې جلال دی او په درود شریف کې جمال دی. نو دې سره به د هغه کس بلډ پریشر دا کنټرول وي او دغه بلډ پریشر بیماری به ورسره کنټرول وي. دا د دغې دپاره علاج دی. دا زموږ مشران دي، د دوی په دې باندې تجربه او د دوی په ملفوظاتو کې دا لیکلي دي، د دوی په دې باندې تجربه د اعمال دوی کړي وي، بیا موږ تاسو ته عرض کي. نو پکار دی چې د چا بلډ پریشر وي، بلډ پریشر های کېږي، درود شریف او د کلمې طیبې لا اله الا الله محمد رسول الله ورد ډېر زیات کوي. جزاکم الله.